بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ سره کوم ټاپک دی هغه ایریتروپوریسس دی. په کې موږ وایو ډیفینیشن اف ایریتروپوریسس، سایټس اف ایریتروپوریسس، سټیجز اف ایریتروپوریسس او ریګولیشن اف ایریتروپوریسس. د پس نمبر موږ سره راځو د ډیفینیشن اف ایریتروپوریسس لا. موږ د پروسس اف فارمیشن ان میچوریشن اف ریډ بلډ سیلز از کالډ ایریتروپوریسس. چې کله هغه پروسس چې په هغې کې د آر بي سي میچوریشن کېږي یا د هغې فارمیشن کېږي، دې پروسس ته موږ څه وایو؟ ایریتروپوریسس وایو. بیا موږ راځو د آر بي سي په باره کې یو څو مین خبرې دي، مین پوینټس دي چې هغه هر چا ته پکار دي چې هغه زده کړي. پس نمبر موږ سره دی شیپ اف آر بي سي. د آر بي سي شیپ موږ سره څنګه دی؟ دا موږ سره بایو کنکیو نان نیوکلیوټاید دي چې دې کې موږ سره نیوکلیس نه، میچور آر بي سي کې به موږ سره نیوکلیس نه. پس سیکنډ نمبر موږ سره دی ډایمیټر، چې د دې آر بي سي ډایمیټر موږ سره دی 7.3 مایکرومیټر یا 6.5 نه والا 8.5 مایکرومیټر. بل موږ سره دی سایټس اف ډسټرکشن. د آر بي سي ډسټرکشن چې دی دا په څه ځای کې کېږي؟ دا موږ سره ټیشو مایکروپیجز کې، مینلی په ټیشو مایکروپیجز کې او په سپلین کې هم کېږي. نارمل کاونټ موږ سره آر بي سي چې دی 4.5 نه والا 6.5 میلیون پر مایکرو لیټر پورې. بل موږ سره راځو موږ سایټس اف ایریتروپوریسس لا، چې دا ایریتروپوریسس چې دی دا په کم ځای کې راځي، د کم ځای کې دا ای. پس نمبر موږ سره دی انټرا یوټرن لایف. په انټرا یوټرن لایف کې دا په څه ځای کې راځي؟ دا موږ سره په راځي په یورک سیک کې. اپ ټو 3 منټ ان فیټل لایف، up to 3 منټ اف 3 منث اف فیټل لایف کې دا موږ سره راځي په یورک سیک کې. بل موږ سره دی افټر 3 منث اف فیټل لایف، په د درو میاشتو نه وروستو په فیټل لایف کې دا موږ سره راځي په لیور کې او په سپلین کې. افټر 6 منث چې دا موږ سره په بون میرو کې، په وین میرو کې دا موږ سره څه کېږي؟ ایریتروپوریسس سایټس دي. بل موږ سره دی ان چلډرن، په چلډرن کې چې موږ سره دی په آل بون وذ ریډ میرو، په آل بون کې او په ریډ میرو کې. بل موږ سره دی لیور اینڈ سپلین، په لیور او په سپلین کې به څه، په چلډرن کې به په آل بون کې او په ریډ میرو کې او په لیور کې او په سپلین کې به دا څه د دې سایټس وي. او په ایډټ کې چې موږ سره دی اینډ اف لانګ بونز، د آل لانګ بون چې کوم اینډز دی په دې کې، په هغه کې او په ایمورس کې، فیومر کې، پلیټ فون کې، په سکرف شو، سټرنم شو، ورټیبرا شو، ریبس شو، پیلوس شو، په دې کې به موږ سره دا څه دی سایټس دي. بل موږ ته راځو سټیجز اف آر بي سي، چې د آر بي سي سټیجز موږ سره کم دي، دا موږ سره په کم سټیجز کې موږ سره راځي. په پس نمبر کې دی کې موږ سره دی پرونو نارموبلاست. پورنو نارموبلاست کې موږ سره د آر بي سي سایز چې دی دا موږ سره ډېر لارج وي. ډایمیټر چې موږ سره تقریبا د 20 مایکرومیټر وي، دی کې 20 مایکرومیټر وي. نارمل ډایمیټر چې موږ سره د دې آر بي سي چې 7.3 مایکرومیټر وي، خو کله په پرونو نارموبلاست کې موږ سره د ډایمیټر چې دی د دې سایز چې دی هغه لارج وي، 20 مایکرومیټر وي. بل موږ سره دی د دې نیوکلیس چې دی هغه هم غټي، آلموسټ اکوپای کړي، سایټوپلازم یې چې آلموسټ اکوپای کړي. نیوکلیس، په نیوکلیس کې موږ سره 2 یا 2 نه زیات نیوکلیای به موږ سره ځای پریزنټ پي دي. په نیوکلیس کې په دې سټیج کې به موږ سره په نیوکلیس کې 2 یا 2 نه سیوا نیوکلیای به ځای پریزنټ پي. ریټیکولر نیټورک به دې کې ځای پریزنټ پي. اټ ډز ناٹ هیموګلوبین، په دې کې به هیموګلوبین چې دی دا پکې نه، ایچ بي کنټینټ به پکې نه. بل موږ سره د سایټوپلازم از بیزوفیلیک ان نیچر، د دې په دې سټیج کې به سایټوپلازم چې دی هغه به څه بیزوفیلیک ان نیچر وي. بل موږ سره د ارلی دویم نمبر سټیج چې موږ سره د ارلی نارموبلاست. په دا چې دی دا به د لایټلی smaller than prononarmoblast diameter. دا چې دی د little smaller به د prononarmoblast نه diameter چې دی 50 مایکرومیټر ان diameter. هغه چې 20 مایکرومیټر دی به 15 مایکرومیټر دی. بل چې دی موږ سره د نیوکلیس چې دی د دې نیوکلیای به څه ډس اپیر به، دې کې به نیوکلیای ډورو څه کېږي؟ ختمېږي به. کنډنسیشن اف کرومټر نیټورک، په دې کې به کنډنسیشن اف کرومټر نیټورک چې دی هغه به اکر کېږي، راځي به. سایټوپلازم از بیزوفیلیک ان نیچر، د دې هم بیزوفیلیک ان نیچر، دا به هم څه بیزوفیلیک ان نیچر وي. سایټوپلازم به بیزوفیلیک ان نیچر وي. بل موږ سره د انټرمیډیټ نارموبلاست.
دا موږ سره دریم نمبر سټیجز دی. په دې کې به سیل سمالر دین ارلین، په دې کې به سیل چې دی دا به د ارلین نرموبلاست نه ځای سمالر وي. ډایمیټر چې دی 8 نه والا 12 د 10 نه والا 12 مایکرومیټره پورې. نیوکلیس از سټیل پریزنٹ او نیوکلیس په کې ځای پریزنٹ پي. بل موږ سره د سایټوپلازم از فردر کنډنسیشن او سایټوپلازم چې دا فردر کنډنسیشن څه کوي شو کوي با. ایچ بی سٹارټ افیرینګ هیموګلوبین به بدی کې ته رور با افیرینګ سٹارټ خپل سٹارټینګ به واخلي افیرینګ به راځي د ایچ بی کنټین بدی کې ته رور با افیر کیږي. سایټوپلازم از 10 دی کې با سایټوپلازم چې دی بوت پي سایټو بیزوفیلیک ان نیچر بي ان اسیډوفیلیک ان نیچر بي. په دې ته موږ پولو کرومټیک وایو. سایټوپلازم په دې په انټرمیډیټډ نرموبلاست سټیج کې به سایټوپلازم چې دی دا به اسیډوفیلیک وي او بیزوفیلیک ان نیچر وي. د دې د وجې دې ته موږ پولو کرومټیک وایو. بل 4 نمبر سټیج چې موږ سره دی د موږ سره دی لیټلی نرموبلاست. په لیټلی نرموبلاست کې به موږ سره ډایمیټر اف further decrease diameter چې دا موږ سره څه شي further به څه شي decrease بشي 8 to 10 micrometer and diameter د دې diameter به څه شي 10 to 8 micrometer 8 to 10 micrometer ته به څه شي دا موږ ته راشي. nucleus become very small and condense او nucleus چې دا موږ سره څه شي small بشي او condense بشي. سایټوپلازم بیکمز اسیډوفیلیک ان نیچر او د په لیټلی نرموبلاست سټیج کې به موږ سره سایټوپلازم چې دا موږ سره اسیډوفیلیک ان نیچر شي. بل موږ سره د ریټیکولوسایټس دې ته موږ امچور آر بي سي وایو. دې ته موږ څه وایو امچور آر بي سي وایو او دا به it is large than mature RBC. دا به د mature RBC نه صحیح large وي او in newborn contain 2% to 6% reticulocyte or RBC. دي کې موږ سره reticulocyte چې دی په newborn baby کې به دی موږ سره 2% نه والا 6% reticulocyte چې RBC چې دا موږ سره صحیح پریزنټ پي. The number of reticulocyte چې دی دا موږ سره ډیکریز شي after first week. د first week نمبر چې دا موږ سره څه reticulocyte کم سایت چې دا موږ سره څه نمبر چې موږ سره کوم دا به ډیکریز بشي. اوس میچور آر بي سي چې دا د ریټیکولر نیټورک ډیس اپیر ریټیکولر نیټورک کې دا هغه به ډیس اپیر شي and still become mature. سیل چې دا به میچور شي میچور آر بي سي به شي تیار بشي او بایو کنکیو شیپ په شي بایو کنکیو شیپ اټینډ کی. میچور آر بي سي کنټین ایچ بی بٹ ناٹ نیوکلیس. په میچور آر بي سي کې به موږ سره هیموګلوبین به خو نیوکلیس به نه وي. ولې به پکې موږ سره نیوکلیس نه وي ځکه چې مور سپیس فسټ نمبر موږ سره خبره ده چې مور سپیس چې نیوکلیس پکې موږ سره نه وي نو سپیس به ځای زیات پي. هیموګلوبین به ځای زیات پي چې هیموګلوبین سپیس سیوي نو هیموګلوبین کنټینټ به پکې سیوي هیموګلوبین به زیات سپیس رانوي نو هغه نو اکسیجن به زیات هیموګلوبین سیوي خو اکسیجن به زیات څه کیری کیږي به. پس دې کې په سیکنډ نمبر سره ریډیوس میټابولیزم چې څه کې میټابولیزم څه کې ریډیوس کی چې نیوکلیس پکې نه نو سیل به سیل ډیویژن نشي کولای. سیل ډیویژن دی کې به سیل ډیویژن نه چې سیل ډیویژن نه کېږي پروتین سینتھیسس باندې کېږي نو دې د وجه هم نیوکلیس په دې کې پریزنټ وي. بل موږ سره د ټو پام بای کنکیو شیپ چې موږ سره بایو کنکیو شیپ چې موږ سره څه کې اټینډ کی کوم سره نیوکلیس چې موږ سره راوند شیپ ته خو کو که چېرته دغه چې دی د آر بي سي چې موږ سره بایو کنکیو شیپ دی نو که نیوکلیس موږ سره وی په دې کې دا موږ سره وی راوند شیپ وو نو دې وجې موږ سره د بایو کنکیو د آر بي سي چې دی موږ سره بایو کنکیو شیپ دی. بل چې دی موږ سره سیل ډیکریز اینڈ سایز 7.2 مایکرومیټر د سیل سایز چې دا به ډیکریز شي 7.2 مایکرومیټر ته به څه شي را به شي. اټ ریکوایرډ 7 days for development and maturation. د دپاره د دې پروسې دپاره 7 days پکار چې د میچوریشن وشي ډیولپمنټ څه شي وشي. بل موږ سره دی ریګولیشن اف ایریتروپوریسس. ایریتروپوریس چې دی ریګولیشن به څه کېږي د دې موږ سره په یو جنرل فیکټر دی موږ سره یو جنرل فیکټر دی یو موږ سره سپیشل میچوریشن فیکټر دی. په جنرل فیکټر کې موږ سره راځي هایپاکسیا هارمونز او په سپیشل میچوریشن فیکټر کې موږ سره راځي ډایټري فیکټرز کاستلی فیکټرز یا موږ سره انټرنسیک فیکټر ته هم وایي او ایکسټرنسیک فیکټر.
بل موږ سره د هایپاکسیا په جنرال فیکټر کې موږ سره فرست نمبر د هایپاکسیا موږ بیانو. هایپاکسیا چې د لیک اف اکسیجن ان ټیشو چې کله موږ سره په اکسیجن کې ټیشو څه راشي اکسیجن کمې راشي دې ته موږ څه وایو هایپاکسیا وایو. چې هایپاکسیا کله موږ ایریتروپوټین آر بي سي چې د ایریتروپوټین به زیات خارج کې کډنی چې کډنی زیات خارج کې آر بي سي سیکریشن با میچوریشن با ډیولپمنٹ به څه سیوا بشي. بل موږ سره د ریګولیشن اف ایریتروپوریس ریګولیشن چې دا موږ سره په دوه فیکټر باندې مین ډیپند کوي. فرست نمبر موږ سره د جنرال فیکټر، سیکنډ نمبر موږ سره د سپیشل میچوریشن فیکټر. په جنرال فیکټر کې موږ سره راځي هایپاکسیا هارمونز. پس سپیشل میچوریشن فیکټر چې دی موږ سره راځي ډایټری فیکټر، کاستلیک یا انټرنزیک فیکټر یا ایکسټرنزیک فیکټر. په جنرال فیکټر ته راځو موږ سره فرست نمبر دی هایپاکسیا موږ سره لیک اف اکسیجن ایټوش چې کله د اکسیجن ته پراپر اکسیجن نه ځي یا لیک اف اکسیجن نو دې ته موږ څه وایو هایپاکسیا وایو. چې کله هایپاکسیا وشي نو ایریتروپوټین چې دی کډنی چې دی هغه ایریتروپوټین سیکریټ کی هغه د آر بي سي میچوریشن فارمیشن څخه کې انکریز کی. بل موږ سره دی هارمون چې موږ سره خارج تایروکسین دی، ایډروجینز دی، انټي پیټیوټری هارمونز دی، ټي اس ایچ دی، اي سی ټي ایچ دی، گروث هارمون دی، ال ایچ دی او پی اف اس ایچ دی، پروټینز دی. او ایسټروجین چې دی دا موږ سره د آر بي سي پروډکشن څخه کوي کمی، میچوریشن اینڈ پروډکشن څخه کوي، ډیولپمنٹ څخه کوي کمی. خو که موږ سره په وګورو په کاونټ کې چې موږ وایو په ایډلټ میل کې به موږ وایو دا به کاونټ به صحیح سیوا وي. په ایډلټ میل کې به د آر بي سي کاونټ صحیح سیوا وي او په ایډلټ فیمیل کې به موږ سره د آر بي سي کاونټ صحیح کم وي. نو ځکه چې په ایډلټ فیمیل کې به دا ځکه کم وي ځکه چې هلته کې ایسټروجین پروډکشن په ایډلټ فیمیل کې به ایسټروجین پروډکشن سیوا کیږي. چې ایسټروجین پروډکشن سیوا کیږي نو د آر بي سي پروډکشن به کمی، آر بی سی پروډکشن پای کې کمی نو هلته به فیمیل په ایډلټ فیمیل کې به کاونټ صحیح کم وي. بل موږ سره دی سپیشل میچوریشن فیکټر کې فرست نمبر موږ سره دی ډایټری فیکټر. په ډایټری فیکټر کې موږ سره راځي آیرن اینڈ فولیک ایسډ. چې کله آیرن ډیفیشنسي راشي یا فولیک ایسډ ډیفیشنسي راشي نو د اکسیجن یا د آر بي سي ډیولپمنٹ میچوریشن به پراپرلی نه کیږي. د کیلشیم چې کوم ډیفیشنسي راشي یا وټامین اے، وټامین سی او د وټامین بی یا پروټین چې د ډیفیشنسي راشي نو د وجه هم آر بي سي سټیمولیټ د آر بي سي کې د آر بي سي ډیولپمنٹ پراپرلی نه کیږي. بل موږ سره دی کاستلیک یا انټرنزیک فیکټر. دا پروډیوس بای پیریټرل سیلز. دا د پیریټرل سیلز نه څه کیږي پیدا کیږي او دا هیلپ ان وټامین بی 12 ابزرپشن. دا په وټامین بی 12 ابزرپشن کې څه کوي هیلپ کوي موږ سره. چې وټامین بل موږ سره دی ایکسټرنزیک فیکټر دا موږ ته وټامین بی 12 او فولیک ایسډ څه کوي د دې موږ سره هیلپ کوي په دې کې.